الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت په حوالی سره مختلف موضوعات باندې بیان وشو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش بیان وشو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق بیان وشو بیا د هغه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت بیان وشو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت بیان وشو په دې سي جمیشه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معجزات تذکرہ وشلا نو نن ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی اهم موضوع چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوتی زندگی و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو الله رب العالمین بیا د آیتنا نازل کړ یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر چې پیغمبر ته چیک شه وخلد الله د عذابین او ډراوه او د الله رب العالمین لویول بیان کا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت شریک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه زندگی د دعوتی زندگی و او مکه زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په درې حصے باندې دو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدائی درې کولا چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلک ته په پټه باندې د اسلام دعوت ورکړه ده او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلرم کول د نبوت نه اونسه تر د لسم کول اخیری وخت رسا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت دومه مرحله و د مکی زندگی و دریمه او اخیری مرحله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندگی د مکه د دې ولسم کول د نبوت نو ستر د هجرت پیره چې اخیری وخت مکه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ابتدایي وخت خلک ته د اسلام دعوت ورکو خو په پټه باندې ورکو یو کاستا ورکو نو په دې شاوله ول ایمان په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ورته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي او ام المؤمنین و دوام حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلام ودریام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترزه یو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کفالت شاده یو او زیر تربیت یو او سلام شخصیت د صداقت او د شرافت چې ونه مناوه
او د پیغمبر علیه السلام د سفر او د حضر ملګرو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. مورخین فرمی چې ابتدایي چې چا ایمان وروړل پیغمبر شیخ سلیر کسون دا خودي او په دې حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ دا، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا او حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا. په دې درې کول شي پیغمبر علیه السلام باندې مورخین فرمایي چې تقریبا 40 کسونه ایمان وروړل دا، چې په دې شه دي زنه کسونه تذکرہ دي نومه وشلا او زنه حضرت زید بن حضرت ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ دا، حضرت سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ دا. دیرنګه پښزیناوي شه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خیر وا چې حضرت فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها نومو نو دغه ابتدائی ایمان وروړل په دې 40 کسونه شدا کسونه. حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ د حضرت عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ دعا ورینه وی حضرت قدامه رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ. نو دا ابتدائی اول کسون هغه چې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان وروړل د دې وجه نه د سابقون الاولون یا اول دی سبقت کړه د ایمان ته دغه کسونه. د دریم کول نه بعد د پیغمبر علیه السلام ته الله رب العالمین حکم وکړو وانذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبر تخپل قریبی رشتہ دار وډراوه. اس پیغمبر علیه السلام دعوت د پجاوته باندې شریک زکه چې خپل خاندان وړي ارټیل او ټول خاندان ته پیغمبر علیه السلام دعوت وکړ او په دې شي تقریبا پیغمبر علیه السلام ته 45 کسون وروړل. د پیغمبر علیه السلام د خاندان 45 کسون په دې شي شرکت وکړ. په دې شي ابو طالب سے عبادت او ابو لهب عبادت د پیغمبر علیه السلام چې د سمره رشتہ دار دي. پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې خپل رشتہ داري ته وزده توحید دعوت ورکړه، د اسلام دعوت ورکړه. او ابو لهب شری وکړه، اغاز ابو لهب وکړه او ابو لهب ورته وی چې خبره وکړه وګوره سوچ او فکر سره خبره کوا، د نادانی خبره ما کوا. یعنی پیغمبر علیه السلام ته اول نه د خبرې شریک کړل او بیا ورته ویل چې بل څه در چګیږي او ته لوز درچای نو دینه زه بهتري چې زه در چیک شه او زه د تو چې د کیم تحریک شریک کړه د کیم دعوت شریک کړه دا چې دا زدر بندې باندې نو دا خبره ابو لهب وکړل. پیغمبر علیه السلام خاموش وو. نو پیغمبر علیه السلام په دغه مجلس کې خپل رشتہ دار ته دعوت نه کوي او دغه سه مجلس برخاست شه. دینا سوره زباد بیا پیغمبر علیه السلام رشتہ دار روبل وی هغه ته دعوت ورکړه. نو پیغمبر علیه السلام په دې وخت باندې آغاز وکړ، شریع وکړه، خپل خاندان خلک ته ویل په دې شابو طالب سی عبادت او ابو لهب عبادت. او پیغمبر علیه السلام آغاز په دې شکل باندې وکړ ورته چې ګوره د موته سره رشتہ دار اوستا زیورونه مې اوستا زه د توسه سره درویغ نه وی. پیغمبر علیه السلام خو د نبوت نه مخ شاد درویغ نه دی ویلي ورته چې زه چې سوی د حقیقت درته وی. او بیا پیغمبر علیه السلام ورته وی چې زه د الله د طرف نه رښتینه پیغمبر روغلای او د مو سره ګوره د خبره ومني توسه مې رشتہ دار اوستا اول حق د توسه د په مو باندې چې زه توسه ته د دعوت ورک او زلره خلد جهنم نه بچو د جنت ولې جوړاو چې اول توسه د جهنم نه بچي. وګوره د مرګ نه خلاصین د چا نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خاندان ته د تقریر کړ چې مرګ ارتلین کړه خو د مرګ نه بعد بیا دوی لري دي یا همیشه د پر جنت یا همیشه د پر جهنم ده. د مو خبره مې کوم منله مو چې د کیم هدایت وروړه د دې مطابق می زندگی تیر کړه نو همیشه خوشحالي دی او جنت زندگی ده. او کچره د مو مخالفت مې وکړو بل طرف ته بل الیارشتان به د ایګه دنیا د آخرت بس جهنم ده. په دې وخت دا میرا خاموش دی خو ابو لهب چیک شه و ایک مخالفت وکړه د پیغمبر علیه السلام. نو ابو طالب سے ورته ویل په دې موقع باندې ورته چې خبره دی ډېره بهترینه خبره دی و دې تو چې کیم پسند ده تاسو غوړې په دې چې زه دې تو تایید وکاو. دا ګور ابو طالب سے دا خبره ته سوچ کوا سمره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت
ورته چې ته چې پکې مې خبرې باندې خښولې چې په دې خبرې چې دې زه تایید وکاو او دا خبرې دې ډېرې بهترینې خبرې دي او ډېر عزتمن انسان یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې الفاظ سره خطاب کوي ورته چې د ټول دې زی ورینه نوستي ته خاندان خلق نوستي په فرق دادا چې زه دې تو سره ویلوړیو دې تو تایید کو دې تو حمایت کو او په خاندان چې داسې سیک نشته چې بل دې تو داسې تایید کوي لکه زه دې چې کو او خبره مې داده چې زه دې خپل پلور نه ک دین نشه پرېږدوله نیره دې تو سره په دې خبرې سره تایید کو زه دې تو سره ویلوړی او په دې موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صرف دا اندازاوله کېدله ابو لهب خو د وخت نه مخالفت کو ډېر انتهایی مخالف خو په دې وخت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې سنا سلیار په شو وتلا او مولي مشنا اداوه چې ابو طالب سیب د خلینو د خبره راغله ورته چې زه د خپل پلور نه کدین نه پرېږداو خو دې ته چې د کیمه خبرې دی په دې چې زه دې ته تایید کوم او حمایت وکړم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ورشه په دې باندې او بیا دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د ټوله قریش دې پورا د کوه صفا باندې د صفا په غونډي باندې ودرېد او د الفاظ یو ویل چې یا صبا یا صبا دا وی دغه خلک په دې وخت باندې د چغه ولا د صبا چغه چې کله وی په علاقې باندې انتهایی خطرې حالات وي چې دا خو ډېر خطرې حالات دي اوس د شهر ته پېشکدین کې دي اوس یک حمله کوین کې دي نو د دې وجه نه دغه اوس طرف ته ټول خلک ویراغل نو په کوه صفا باندې چې ویل دي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلور دا او د قریش یو خاندان ته اوس کوي یا بنی فهر او بنی فهر دل روشي او بنو عدی دل روشي او بنو کنان دل روشي دا مکمل چې سمره د قریش شخینه دی او خاندانی نه دغه یو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او زینا کوي او د صفا په غونډي باندې ویلور دا خلق روغل د قریش خلک جمع شول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلک ته وی چې کچره موته سي تویل چې د صفا د غونډي ایک طرف نه دشمن راوندا او په مکه باندې حمله کوي په توسه باندې حمله کوي نو دا خبره توسه د مو مالیه کنه ټول خلک سمرا قریش وګړي وی چې موي مش په تو باندې چیرې دا تجربه شوې چې تو دروي ویلي تو همیشه د پر رښتیا ویلي مش د تو دغه خبره په تایید کوي او په دې باندې مې یقین ده چې دا وی رښتیا وی چې دشمن راوندا او په مش باندې حمله کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې د دې خبره تایید کوي او د دې خبره تایید د مسرویل نه کوي چې تاسو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو په دې خبره چې زه تاسو ته دروي دا خبره زه په الله باندې دروي ورته چې دا ټول خبره می تایید کوي او تاسو دا وایي چې تو دروي چیرې نه دی ویلي نو د سلويشته کولې بعد زه دروي وایي او دا سلويش کوله ژوندۍ می تاسو شه تیر کړه په مکه شه او چیرې مې نه چا سره خیانت کړه دا نه مې چیرې دروي ویلي دي نن تاسو د مو دغه خبره تایید ویل نه کوي دا خبر سره ومني ابو لهب په دې وخت باندې الفاظ سوي تبا لك الهذا جماعتنا چې تو د الله تبا کې دې پر دې جمع کړي دا د ابو لهب الفاظ دي د خپل تر الفاظ دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوتی زندگی د مکه مکرمه چې کس انتهایی مشکل حالات دي او دا تقریبا 14 کوله د کشمکش د امتحانات زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی چې د خپل د تر د طرف نه د الفاظ هغه تر چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیدائش باندې خپل وینځازو دا کړی و دمره خوشالي کړی و چې د عبد الله سے بچای وشو او هغه تر نن دمره بدل دا او دمره دشمنی دو چې د الفاظ استعمالای خو بیا د قران مجید سورۃ نازل شو په دې موقع باندې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب تو پیغمبر ته بدوا کوي ته تباہ او ته برباد یې پیغمبر نه د تباہ او برباد ته تباہ او برباد یا په حق برش دایت سورۃ نازل شو په دې موقع باندې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله رب العالمین ورته ویل چې ته په جوته باندې خلک ته دعوت شریک د اسلام پیغام خلک ته ورکا نو دغه زوینه آغاز وکړو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نتیجه دو په دې وخت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیک ملګری نشول نو په دې وخت باندې مکه مشرکین دا سوچ وکړ چې د حج ورځ روانې دي
د مکې نه بهر خلک دریمي او حج ته ورسي بیت الله ته ورسي نو دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کچره دا دعوت خلک ته دغه سی ورکای نو موږ د پر ډیر مشکل حالات وي نو په دې وخت باندې دی میټینګ وکړو او د میټینګ نه مخکې دی د ابو طالب سره ملاقات وکړو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوښ باندې سیک لور دا ابو طالب سره او ابو طالب خو سه په سم معمولی شخصیت نو دا خو د مکه یو با اثر انسان و دا هغه کاسو چې سوې د فیصله کوله چې په دې انکار نشي کوله الله رب العالمین یو داسې اثر ورکړو او د مکه په سردرونه شو مشرونه شو د دې وجه نه چا دا جرأت نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیاري بند کړی و ابو طالب سے تاویران و د کوم خلق شنستل مشرکین شنستل ورته وی چې د تو وراره چې د کیمه خبرې مش خدایونه په شکای د مش بوتونه په شکای د مش نشي برداشت کوله لیا خدای د خبرې پوتې کې دا نو وی چې تاسو کما کول او تاسو نه پیږي تاسو د بیجان شی عبادت کوي دا دمر کما کول خلکو چې په خپل کما کول تیب نه پیدا بوت په خپل لوز باندې جوړ کړه دا اس دغه عبادت کوي وی چې نه داسې په شی باندې لګي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرې پوتې کې او کچره نه پته کوي نو کم اس کم ته دا وکړه چې ته د میژو د میوز نه خا یغلوس ټیک کا ته د میوز نه نوزا ابو طالب سے کوي دی هویل چې ابو طالب سے لوړ ابو طالب سے د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو ویل به مشت بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کابو هندل د سوکا ابو طالب سے بده ابتدایي ملاقات د مکه مشرکین ډیر په نرمۍ سره او په حکمت سره جواب ورک او دی رخصت کړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو طالب سے سنو ویل چې تخپل دعوت شکه کمای رو والا یا دعوت خلک تماویر کا یا د تو زی وډینه دا اعتراض کوي په تو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه څه پوتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلک ته دعوت ورکړي نو په دې وخت باندې ولید ابن مغیره د مکه په خلک شه په دغه وخت باندې د عمر په لحاظ سره او د مرتبه په لحاظ سره مشر بل سیکنو ولید بن مغیره خپل مکه خلک ارجمه کړ مشرکین ورتوی چې حج ورزه رواني دي او محمد صلی الله علیه وسلم خلک ته دعوت ورکړي نو تاسو وسه پالیسی وي تاسو وسه جواب ورکړي تاسو خلک ته د خلاف څه پروپاګاندا کوي چې څنګه ته نږدې نو ورسي وي د خبرې نور وي خلک ورتوي چې ته مشر یې ته سردار یې تر تاسو چې مشسو یې وتا وی چې نه تاسو وژاویږي اسمع وزیر ورو تاسو خبرې دي تاسو تجویزینه زورو تاسو سره یې کوم خلک جهول نو دی ورته وی چې مش خو دا وی چې مش د تا کاهن وی خلک شوی دا خبره مشاعره کی چې ګوره د سړی ته نږدې ما ورسی دا کاهن دا نو ولید ابن مغیره ورته وی چې په کاهنونه په خبرې باندې او په هغه په کلام باندې میشو تاسو پیږي چې کاهن چاته وی چې د پیغمبر خبره د کاهنونه خبره نه دي هر سړی وي ته چیرې لیوانیون وستا پګلون وستا دته تاسو کاهن وی کاهن ته کنه داسه چا ورته وی چې هو به دا وی چې دا شاعر دا ولید ورته وی چې په شاعري باندې میشو تاسو نشه سیک نه پیږي د شاعري چې سمره اقسام دي مقبول دا مقصود دا هجز دا ریجز دا سمره اصل دي شاعري کې اسمه نه په دې ټولي باندې میشو تاسو پیږي او په دې باندې هر سړی وي ته وی چې نه دا د خبرې چې کیم د شاعرونی خبرې دي شاعرونی خبره خو خیالي خبرې وي څه په سوچ ورسی باسا بیانوي حقیقت څه ځای نه وي نو د پیغمبر خبره د شاعرونی خبرې کېدل شي نو دا بندا سه کدي تاسو سره یقین نه کوي چاور ته وی چې خو دروغځان ورته چې دا دروغځان د خلک شو مشاعر کې چې دروغږي ولید ورته چې سلويشت کولې د سمیدت سړی ته چې دا صادق و امین د بل چم دی وته وي خو د مکه خلک ورته چې صادق و امین دا اس خلک چې سلويشت کولې را صدای صادق و رښتینه و اس د نبوت دا وایو پر دای دروغږي نو هر سړی وي ته وی چې یاره تاسو په دماغ کې ټوله خلک په دماغ کې د مکه خلک کې فرق روغلا ده د سړی ته دروغځان وی چې سلويشت کولا تاسو مشایخ چې دا صادق و امین ده نو دا خبره څنګه نه مانی خلق لا جواب شون مکه مشرکین خپل مشر ولید ابن مغیره ته وی چې تاسو خیال رسوته وی چې زه سبل خبره مو ته په سوچ شرسینا و ان لقوله الحلاوه الفاظ یې دغه دي اته په خبره شی یو حلاوت ته یو میټاس یو خاندا و د دې چې کیمه خبرې دي او اصله لا
د خبره اصل او بنیاد دا ډیر پایدار او ډیر مضبوط تا او د خبره چې کیما میوادو دا وچ ډیر خوشادو دا چې کیم الفاظ دي د مغیره په یو باندې ولید ابن مغیره د الفاظ وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره شي چې په خبره شي خوانده او د خبره مضبوطه دي دلیل نه ډاکې دي مقابله نشي کوله وی چې داسې دو چې میجو تاسو مقابله کوین کېدو دته نو مېر کې چې دا ساحر ده د ټول پیغمبرونو ته کوم خلک بل ټکه نه میندو ځکه چې غو نه درو ځان ورته ویل شي نه بل څه ټکه داسې په دی په پیغمبر باندې ځکه چې پیغمبر ژوندۍ په کا ژوندۍ د دې په مخ شه تیرا شوې وي بسدا سے الزام نشي په لگاولا خو وی چې د سحر او د جادو داسې شاید چې په حقیقت یې سیک نه پیږي وی چې میجو تاسو ته دا ساحر ده ساحر زکه وی چې ورته وی چې دا د پلور او د زی په میون شه د میا او د بیوی په میون شه د ورېره او د ورېر په میون شه دا تفریق او یو انتشار پیدا کوي نو د دې وجه نه میش نوم څویر کې د پیغمبر ته چې دا ساحر ده نو دی په دغه زوی شه په دغه میټینګ شه متفقه فیصله دا وکړه نعوذ بالله چې میش رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نو مرکه د جادوګر نو مرکه د ساحر نو مرکه نو د پیغمبر علیه السلام د دعوت په لیار شه د روکاوټ جوړول د پر دی داوی چې میش کیما پروپاګاندا کوي کیما الزامات ورغی نو د پیغمبر علیه السلام دعوتی زندگی دو ان شاء الله پاینده جما باندې بیا په دې باندې بیان کیږي امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب العالمین رحیم و کریم ذاتی مہربان ذاتی دمیش گناہی نہ معاف کے تقصیرات میں معاف کے حضر جمع سے مشکلات یا اللہ کل مشکلات حل کے یا اللہ امت مسلمات خیر پیش کے بیمارون د اهل اسلام سمره دی ټول ته شفا کامله جنه نصیب کې مردگان د اهل اسلام سمره دی الله مغفرت نصیب کې چپلا قرض دی حلول اسباب کی جوړ کې سیک تنگ دست دی الله پر رزق شه فرحي ور کې سیک بیروزګار دی حلول روزګاری نه ور کې سیک بیالود دی رب العالمین نیک صالح مرینا بچیون ور کې په دې جامع شه ډېر کسونه داوونه وختي مشکلات دی رب العالمین مشکلات یې حل کې رب العالمین پریشانی په خوشحالي باندې بدل کې رب العالمین د هر قسم غم او د مشکل نه میجو دی ټول وسوته رب العالمین باران رحمت په میجو نظر کې د خیر رحمتینا نظر کې د تبلیغ اجتماع شری دو رب العالمین د خیر پیش کې رب العالمین د امت ته هدایت ذریعہ جوړ کې یا رب العالمین د وطن د امن ذریعہ جوړ کې رب العالمین نن په وطن شه بدامنی دو منګای دو ډېر پریشانی دي رب العالمین د سمره پریشانی او مشکلات دي رب العالمین د ټول نیک خلق یو ځای باندې جمع شوی دي د اجتماعیت په ډیره فائدہ دو رب العالمین د دې خلق د وګونی د میز د پر کبیره کې رب العالمین د اجتماع د وطن د امن او د محبت ذریعہ وګرځوي وصلی الله تعالی علیه سنت